السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور RJ شاهد خان نیغ په نیغه د ایټلي ښار د وینس نه. یو څو هلکانو زما نه په پرسنل کې تپوس کړی و چې یاره موږ له چې کوم خیر ډریسر دي په هغو باندې لږ ویډیو جوړه کړه چې یاره چې کوم هلکان چې د ویښتو کار باندې پوهیږي او د هغو سره د ویښتو د ګډ کولو تجربه شته چې هغوی په یورپین مختلف ممالک کې هغو څومره پیسې ګټي او د هغوی ارنینګ څومره دی. نو راځئ لږ شارټ تجزیه پرې کوو چې کوم هلکان په پاکستان کې پاتې کېږي او هغوی د ویښتو کټ کولو تجربه لري او هغوی مختلف قسم سټایلونو باندې پوهېږي. نو زیاتره هلکان چې کوم دلته راشي او زموږ دلته خپل ملګري هم دي کله ناکله ورسره موږ ملاویږو نو د هغوی سره د پوښتنې او د پوښتنې ته بلکې ضرورت هم نشته نو چې زیاتر موږ اکثر لاړ شو دا شمخیر ډریسر له نو هغوی چې زموږ نه څومره قیمت ډیمانډ کوي یا هغوی زموږ نه څومره پیسې اخلي نو د هغې نه موږ ته پته لګي چې یاره دلته څه قسمه قیمت چلیږي. نو نارملی چې زه چې کوم خپل سټایل جوړوم د ویښتو او د ګیرې چې کوم سټایل دلته جوړوم نو زه په یو پاکستاني هلک دی زه په هغه باندې جوړوم او هغه زما نه چې کوم نارمل سټایل زه کوم نو هغه زما نه د 20 یورو کاسټ علي هغه زما نه د 20 یورو علي او چې کوم زیاتر داسې دوکانونه دي دا زیاتر داسې د هیر ډریسر شاپونه دي چې په مختلف غټو سټیز کې او مختلف وایرل زوینې باندې لکه مثلا چې کوم ښارونو کې مین زوینې دي یا داسې کوم دی چې ګڼه ګوڼه زیات یې په هغو باندې زیات ایټالین خلک چې دی هغوی پې خپل چې کوم د ویښتو د ګډ کولو دی سټایل پې جوړوي نو د هغې چې کوم د سټایل چې کوم نارمل ریټ دی هغه د 30 نه والا تر د 35 یورو پورې. بل د ویښتو ګډ کول چې دي دا یو داسې کاروبار دی چې د دې هېڅ قسمه فکس ریټ نشته دا د دوه تنو جوړښت دی چې یو کس دی په 100 کې رضا کو. نو دلته چې کوم هیر ډریسر دي هغه هلکان چې دي هغه ډېر زیات بې حده ښکلي ارنینګ کوي او زیاتر ما لیدلی دي چې یورپ چې دی دا صفا ملکونه دي او دلته د خلکو لایف سټایل چې دی هغه ډېر زیات ښکلی دی. خلک په صفایي باندې ډېر زیات یقین ساتي نو هغوی ډېر زیات پاک هم ګرځي او د خپل د ویښتو د ګیرې او زیاتر که جنکۍ موږ والو نو د جنکو چې کوم هیر سټایل دی که چېرې فرض کړو کوم هلکان چې هغه په پاکستان کې دي هغو د جنکو د ویښتو د ګډ کولو او د هغوی د کلر کولو هغه طریقه یې زده کړه نو بیا خو وارې نیارې دی بیا خو پکې ډېر زیات پیسې دي. نو زه درته خپله یو تجربه وایم بل ورځ زه لاړم یو چاینیز دغه دی دلته هیر ډریسر دی نو هغه چاینیز هیر ډریسر ته ما وویل یاره زه د خپل ویښته کلر کوم داسې یو سپین تور غوندې رنګ دی زه ورله دا ورکوم نو هغه ما ته وویل راځه کښېنه نو هغه لیکي ما ته یې زه به لومبی دا کلر ورکړم بیا به دا کلر ورکړم بیا به دا ورکړم نو ما خاصې یو ایکسپریمنټ کوو چې یاره هیر ډریسر چې دي کوم هلکان چې ویښته ګډ کوي چې هغوی دلته څومره پیسې ګټي نو هغه ما ته وویل یاره زه به تاله دا کلر په 90 یورو باندې ولګوم 90 یورو چې دي تقریبا چې والله عالم چې 50,000 روپۍ شوي پاکستانۍ او که داسې شوي نو هیر ډریسر چې دي دا واحد داسې خلک دی په یورپي ملکونو کې که په امریکا کې والو که په کاناډا کې والو که دلته په اټلي زه په خپله په اټلي کې ما نو دلته د هغوی چونکې 90 یورو چې دي دا څه لږې پیسې نه دي دا ډېر زیاتې پیسې دي او زیاتر جنکۍ چې دلته دي نو هغوی کوم هلکان چې دلته پیسې ګټي نو هغوی په خپلو ښځو باندې او په خپلو ګرل فرینډز باندې ډېر زیاتې خرچې کوي او د دې ځای خلکو چې څومره پیسې دي هغه ټول د ویښتو په سټایل باندې او د مخ په سټایل باندې خرچ کېږي. نو د جنکو چې کوم هیر ډریسر دی هغه تقریبا یو جنۍ له یا یو ښځې له چې هغوی ویښته جوړوي د هغې کلر وکړي او د هغې کټنګ وکړي نو تقریبا د 1.5 نه والا تر 2.5 یورو پورې هغه یو جنۍ کاسټ کوي. نو کوم هلکان چې په پاکستان کې پاتې کېږي او هغوی د ویښتو په ګډ کولو باندې پوهېږي نو هغوی په ویزټ ویزا باندې اکثر دلته راشي او ویزټ ویزا باندې چې دلته راشي نو هغوی بیا دلته زیاتر پاکستاني دوکانونه چاینیز دوکانونه او زیاتر ایټالین داسې هیر ډریسر دي چې د هغو سره ځان له خبرو وکړي او هغوی ورته د دې ځینې ډایرکټ ورته د امبیسۍ نه ویزه جاري کړي او د هغوی ته دوباره بیا د واپس د تلو ضرورت را نه شي او د وخت سره سره هغوی بیا دلته خپل کاروبار هم شروع کولی شي او د پاکستان نه بیا نور په ځان پسې د کاکا ماما یا د تره زوی چې دی هغه هم په ځان پسې سپونسر کولی شي چې هغه ګورمنټ ته شو کړي چې یاره زه دا کاروبار کوم او ما ته د داسې یو کس ضرورت دی نو هغه بیا په ځان پسې بل کس هم راوختی شي. او زیاتر هیر ډریسر چې دي په هغې کې یو مزیداره خبره دا ده چې دلته 2 داسې پیډ دي چې په هغې کې تاسو ته ټپ هم بلکې 3 داسې پیډ دي یو د ډیلورۍ چې کوم بوای دی هغه ته ټپ میلاویږي چې کوم مالدار خلک یي او تاسو هغه له خپلې کار وکړئ نو هغه تاسو له 1220 یورو چې دی هغه اضافي د دغه نه درکوي هسې د مستۍ نه. یو چې کوم هلکان
دغه کې د هوټل چې کوم ویټر دی هغه ته خلک ټیپ ورکوي. یو هیر ډریسر چې دی دا واحد داسې پیډ دی چې په دې کې تاسو د کار نه علاوه خلک په خوشحالۍ باندې تاسو ته ټیپ هم درکوي او دا یو ډېر ښکلی پیډ دی. په پاکستان کې خلک د دې زیات قدر نه کوي خو دلته ډېر زیات قدر دی. او زه به تاسو ته اوس وښیم چې په دنیا کې ډېر شی خلک داسې دي چې هغوی ایز ا هیر ډریسر چې دی د ویښتو په ګډ کولو کې هغوی په میلیونز نه چې په بلیونز ډالر خلکو ګټلي دي او د هغو نیټورک چې دی هغه په ټوله دنیا کې نن سبا پیلاو دی. نو دا یو ډېر ښکلی پیډ دی. په دې کې ډېره زیاته بې حده روپۍ ده چې په اټلي کې پکې نارمل د 20-25 نه والا تر د 35-40 پورې او چې کوم غټ سټیز دي روم میلان یا داسې سټیز وینس موږ والو نو په هغې کې تقریبا چې دی د 100 نه والا تر د 250 یورو پورې هغه ډیپینډ کوي چې هغه کم څوک څنګه سټایل جوړوي او هغه کم قسم کلر لګوي. نو دا واحد داسې پیډ دی چې کوم هلکان په دې باندې پوهېږي نو په خپل قدر باندې پوه شئ او ځان له ویزټ ویزا ولګوئ. دلته تاسو ته جابونه بیا مکمل ملاویږي ځکه چې دا یو ډېر ښه ایکسپیرینس دی او دلته په یورپ کې د هیر ډریسر چې ډېر بې حده زیات قیمت دی او خلک پکې ډېر زیات ښکلې پیسې پیدا کوي. نو راځئ ما یو څو میلیونیر ایستلي هغه ستاسو به دې مخکې بیانوم چې کوم کسان دي چې په یورپي نړۍ کې هغوی ایز ا هیر ډریسر په میلیونز ډالر چې دی هغه ګټلي دي. زه د خپل موبایل نه نوټ کوم چې ویډل سیزن نیټورک چې دی هغه تقریبا 200 میلیون ډالر دی چې دا یو هیر ډریسر دی او هغه د ویښتو د ګډ کولو کار به کوي. تقریبا 200 میلیون چې په زرګونو کروڑونو روپۍ هغه د ویښتو په ګډ کولو کې ګټلي دي. جونتن اینتن چې کوم نیټورک دی هغه 10 میلیون ډالر دی. دا په سوونو په زرګونو کروڑ روپۍ دي چې هغه د ویښتو په ګډ کولو کې ګټلي دي. بیا سیټ جیمز چې دی هغه تقریبا دغه ټول نیټورک چې دی هغه 6 میلیون ډالر دی چې هغه د ویښتو په ګډ کولو کې دا پیسې ګټلې دي. او بیا جونتن وان چې دی دغه نیټورک چې دی هغه 5 میلیون ډالر دی چې هغه د ویښتو په ګډ کولو کې دا پیسې ګټلې دي. او د ویښتو ګډ کول چې دي دا داسې کاروبار دی چې د موسم نشتی او د دې داسې یو دغه نشتی چې یاره دا به ستا ونه چلیږي. دا د سبزۍ غونې په شان شی نه دی چې یاره خراب بشي یا د دې موسم یا د دې هیڅ قسم د ناکامۍ هیڅ قسم ریشو نشتی. دا په 100 کې 100% کامیابیږي. که چېرې ته په یو نارمل داسې یو ګلی کې هم د ویښتو د ګډ کولو شاپ کولو کې په یورپ کې نو دا په 100 کې 100% کامیابیږي او خلک چې دی هغه ډېر په دې کې ډېر بې حده زیات پیسې ګټي. نو د نن پورې دا زه یم آر جی شاهد خان. که چېرې تاسو موږ د یوټیوب نه ګورئ نو سبسکرایب کړئ او که چېرې تاسو موږ د فیسبوک نه ګورئ نو پیج فالو کړئ لایک کړئ. انشاءالله العزیز موږ تاسو سره ملاویږو داسې په یو نوي معلوماتي ویډیو کې.